أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ها وس د سورة بقرة آية نمبر 173 بوایو. بسم الله الرحمن الرحیم. انما بیشک یا یقینا حرم حرام کړی دی علیکم پتا سمان دی المیتتا مردارا والدم او وینا دم وی کم روانه وینه چی ولحم او غوخه الخنزیر د خنزیر غوخه وما او هغه وهلا چې اوچت کړی شوی دی یا اغستلی شوی دی یا هغه مطلب حلال شیزونه کنه چې پاغه باندې اوچت کړی شي یا واغستلی شي به په هغه سره لغیر الله غیر الله نوم مطلب د الله نه علاوه د بلچا نوم په اوچت کړی شي کنه. ها مطلب د پیرانو نومونه پیران لکه پیران یاد کړی شي یا باباګان یاد کړی شي یا بوتان یاد کړی شي کنه د عیسی علیه السلام نوم واغستلی شي نو دغه چې دی نو هغه حرام دي. ها فمن اضطر او بس څوک چې محتاج شوه غیر باغین یا مطلب نه یې خوند اخیستون کې د هغې نه یا مطلب نه یې طلبګار خوند د اخیستو د هغې نه لکه د هغې د خوند د اخیستو طلبګار نه ولا عادین نو نشته دی ګناه په هغه باندې فلا پس نشته دی اثم گناه علیه پا اغیمان دی. ان الله بشک الله تعالی غفور رحیم بخون کے او رحم کون کے دی. خاص په دې آیت کې الله رب العالمین هغه سلور د شیزونه دغه کړي هایلایټ کړي دي چې کوم لکه زموږ دپاره حرام دي او نورم ډېر شیزونه حرام دي خو الله رب العالمین دا شیزونه په دې وجه یاد کړي دي چې په عربو کې لکه دا دغه چې دا سلور شیزونه چې هغوی به لکه دا حلال ګڼل کنه او نور کم دینونه چې د نور امتیان چې وګڼه نو هغوی به هم لکه دا شیزونه چې دی نو دا د هغوی په دغه کې په دین کې چې نو په هغې کې هم لکه دا شیزونه الله رب العالمین حرام کړي نو ځکه الله رب العالمین دلته کې لکه دا څلور شیزونه چې دي نو د مطلب یو قسم د خاص کړي دي که نه. ها اولنې دا چې مرداره چې دا هغه زوږ دپاره حرامه ده. مطلب مرداره هغه لکه وس ګوره مونږ چې وس مثال کې لکه غوا مونږ لالو که نه نو مونږ د غوا خپې چې دي هغه مونږ وتړو ټیک شو. غوا چې کوم وخت کې ذبح کوي که نه نو هغه خپل خپل زور ورکوي نو چې خپل زور ورکوي نو هغې نه هغه وینه چې ده نو هغه تیزۍ سره بهر ته وځي نو هغه کومه وینه چې ده اوس په غوا کې لکه کومه وینه چې ده نو هغې کې ډېر زیات مطلب جراثیم وي که نه چې هغه زموږ د صحت لپاره ډېر زیات خطرناک نو هغه چې خپل زور ورکوي نو هغه وینه چې ده نو هغه تیزۍ سره بهر ته وځي هغه وینه چې چرې ونځي هغه مردار چې کې دننه پاتې شي که نه نو هغه بیا هغه غوښه چې ده هغه د انسان دپاره ډېره نقصان دی ده هغه صحت دپاره مطلب هغه خطرناکه ده که نه. ها او ودمه او کمه روانه وینه چې ده وینه خو لکه بس دا ده چې جراثیم پکې دي نو هغه د انسان صحت دپاره نه ده ښه که نه په دې وجه حرامه ده. بس لکه حدیث کې دي که نه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لکه ردی خبرې وضاحت کوي چې لکه الله رب العالمین دوه مردارې او دوه وینې چې دي هغې د مطلب انسانانو دپاره هغه حلال کړي دي. دلته خو وایي چې لکه مردار او وینه چې ده هغه حرام ده خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دې خبرې وضاحت کړی دی چې دوه کم مرداري چې دي که نه یو میې شولو
او بل چې دی نو هغه ګراس هاپر هغه یادېږي مطلب ملخ زما په خیال ملخ یادې کنه چې هغه مخکې وختونو کې به لکه هغه چیونه به غټ غټ وو کنه بس خو کچ کچې خو مخکې وختونو کې به غټ غټ وو او خلکو خوړله کنه هغه او مې چې دی نو لکه دا حلال دی. ها او وینه چې ده نو وینه لکه کلیجی چې ده کنه کلیجی خو لکه دا خو جمع شوي وینه کنه نو هغه زموږ دپاره هغه حلاله ده او بل لکه هډوکي کې چې دننه کومه وینه یې کنه هغه زموږ دپاره لکه مطلب چې پخه شي هغه زموږ دپاره حلال ده. ها ولحمه او غوښه د خنزیر غوښه چې ده هغه زموږ دپاره حرامه ده. بس لکه زموږ مسلمانان خو به وایي چې لکه بس دا د الله د طرفه حکم دی او بس په دې کې به لکه زموږ دپاره بدوالي نو الله رب العالمین دا موږ حرامه کړې ده که نه نو کافران به اوس تپوس کوي چې لکه الله رب العالمین د خنزیر غوښه ولې حرامه کړې ده هغه په دې وجه حرامه کړې ده چې یو خو دا چې لکه خنزیر چې دی نو هغه مطلب دغه لکه دا بد صفات دي چې هغه خپل کمګن چې دی نو هغه مطلب خوري او بل دا چې هغه مطلب د خپلې مطلب دغه چې کنه دا مطلب چې هغه دا مطلب خنزیر چې دی هغه د بدکارۍ دپاره مطلب نور ځناوران راولي که نه او ګوره لکه کافران د دې دا غوښه خوري که نه نو چې کم ځناور چې پای کې بد صفات موجودي او څوک د هغې غوښه خوري نو هغه په هغه کې هغه دغه راځي هغه صفات راځي که نه نو کافران دا خوري نو مطلب دغه شانتې کې صفات چې دي نو دا بیا په کافرانو کې موجودي. او بل دا چې لکه چې د هغې مطلب خنزیر چې دی چې هغه حرام شو نو د هغې بیا سکین هم حرام شو د هغې بیا بون چې دی نو هغه هم حرام شو زموږ دپاره مطلب د هغې نه هیڅ قسم فایدې نه دی اخیستل پکار ټیک شو د چربي وغیره مطلب دا چې دی نو دا ټول بیا زموږ دپاره حرام شوله. اوس لکه سپي شوله که نه نور دغه ځناوران شو که نه شادوګان وغیره دا شیزونه د هغې هم لکه بد صفات پای کې موجود دي نو الله رب العالمین هغه زموږ دپاره حرام کړي دي. او بس خو لکه بس مطلب هغه شیزونه که نه چې کوم لکه حلال دي او هغې باندې خوراک شیزونه مطلب کوم مطلب حلال چې دي که نه زموږ دپاره او هغې باندې لکه د الله رب العالمین نه علاوه د بل څه نوم پې اوچت کړی شي که نه د بل څه نوم پې واخیستلی شي. ځینې خلک وایي چې لکه ګوره څوک چې د خنزیر نوم واخلي که نه نو مطلب 40 ورځې پته نشه چې هغوی لمونځ نه قبلېږي که ایمان پکې نه وي داسې څه که نه نو ګوره په قرآن کې خو مطلب د خنزیر نوم پکې هم راځي او د کافران نوم پکې هم راځي د شیطان نوم پکې هم راځي نو مطلب داسې څه دغه نشته دی که نه اوس لکه الله رب العالمین خو وایي چې لکه د قرآن د یو حرف چې دی نو د هغې نیکیانې میلاویږي ټیک شو خو هغه هله چې لکه قرآن کې چې موجودي که نه د قرآن په دغه کې ووایي دا نه چې لکه انسان دی بس هغه نومونه دې ځان نه کېدي که نه خو لکه مطلب دا خبره غلطه ده دغه شانته کې نو بس د الله د نوم نه علاوه مطلب د بل څه نوم پې اوچت کړی شي که نه ځینې خلک یې د مزارونو لځي که نه مزار وغیره دغې لځي او په هغې کې لکه هغوی دغه کوي که نه ذبح کول کوي چې مطلب نوم خو د هغې خلک وایي چې د فلاني بابا په نوم باندې مې دا ذبح کړلو که نه نو مطلب هغه چې دی هغه حرام دي زموږ دپاره.
ها بس دلته کې الله رب العالمین فرمایي کنه الله سونه غفور رحیم دی چې لکه ګوره انسان مجبوري د مجبورۍ په حالت کې کنه چې هیڅ شی وته مطلب د خوراک نه ملاويږي او مسله لکه داغه مطلب ژوند ته به خطرې نو هغه محتاج شي کنه نو الله رب العالمین وی کچره لکه د حرام شیزونه کې هغه یو د قوم د ملاو شي مطلب یا لکه ردی د پاره به نه خوري چې هغه ته مزه واخلي ټیک شو نه بزیاتې کې چې بس را شروع شي په خاصم ځان په موړ کې خو کاغذ د خنزیر غوښه شولا کاغه مردار شولې نور څه شیزونه شو کنه نو په دې سي جوړ باندې به خوري چې هغه لکه داغه ژوند ته په خطرې بس هغه صرف داغه نه پلکا بچی کنه او د زیاتې بنه کوي چې لکه ځان به مړی او مزه به اخلي کنه نو بس الله رب العالمین وی چې ګناه نشته دی په هغه باندې چې څوک مجبور شي کنه ان الله بشک الله تعالی غفور رحیم بخونکې او رحم کوونکې دی صدق الله العظیم